یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غلام دی هغه ول پای راوړ پای ول ورکړو وې دا پای اوس کا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دا ورځ باندې ډیر وګو او ډیر لوګو ته رسیدلی و کله چې با دغه غلام خوراک راوړو یا به هر چا خوراک راوړو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه به تاسو کو چې دا خوراک د څه دی دا حلال کمای دا که حرام ده هغه به تاسو کو او دا پکارم دا چې هر پلار د خپل بچینا هر نیکه د خپل نوسینا دا تاسو کی چې بچی دا خوراک تا کم ځای پیدا کړي دا پیسې تا کم ځای پیدا کړي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وی الا کلکم راین وکلکم مسئول عن رعیته هر څوک چې دا د خپل درې بيزو شپنکې ده او دا دی سری نو د دې هر شپنکې نه به د هر خپل کندک په باره کې تپوس کیږي د اهل عیال چې دا زمون ساروي دي د دې په باره کې به تپوس کیږي چې دې تاسنګ ژوندۍ د دوی د پاسه تیر کړي دا او دوی څنګه ټلی او سیس کړی او سې خړلی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی چې مال پای راوړ خو ما دا تپوسونه کو چې دا پای د څه کمای دا ځکه دا غلام وی چې په دغه ورځ باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ډیر لوګه رسیدلی و چې کله پای وس کلو دا غلام ته وی تا خو چې نور کله ما خوراک راوړ تا به تپوس کو چې دا تار کم زین را پیدا کړی دی کم ځای دی ګټلې دی دا غي نه وروسته و تاسو بیا دا خوراک کو یا سکاک و تاسو کو او نن چې ما تاسو له پای راوړ پای تاسو وسکل او تاسو دا تاسو نو کو چې دا د څه کمایو دا تاسو نه ګټلیو کم ځای نه دی راوړ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی دا د څه کمایو دا د څه خوراکو دا غلام وته وی دا هغه خوراکو چې په دور جاهلیت کې با ما کهانت کو کهانت او ما بچی دا تعویذونه کول خلق له دمونه کول په دور جاهلیت کې نو هغه دمونه باندې بیا مال خلق پیسې را کولې خوراک سکاک پای را کو نو چې هغه خلق مال خوراک سکاک را کو نو هغه د دور جاهلیت چې ما ته ویلو چې تک بیا زمون په لار را تیریږي او مونږ تعالی سره منافع نه درکړي ده نو ته چې بیا راځي په لار باندې نو مونږ ته आवाज کوو مونږ تعالی د هغې څخه ګټه درکو د دغې دم او د هغې تعویذونو او د دغې کهانت په مونږ تعالی ګټه درکو نو زه په دې لار باندې تېرېدم نو دا زما هغه موریدو چې ما دوی له دم کړی په دور جاهلیت کې نو دغې مورید چې دی نو مال څه راکړو پای راکړو او هغه پای چې دی دا په هغې کهانت باندې مال راکړي چې ما چا هغه ترویتي توب کړی پالونه مې کتلیو او چې دینو ساختونه به مې کول دا د هغې مال راکړه دا پای نو دا خو د هغې دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رنگ بدل شو رنگ او غصه شو چې تا ما ته اول ولې نه وی چې دا پای چې دی دا د هغې کهانت او د هغې تعویذونو دي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خو وږی نو هغه مایدې ډایرکټ جذب کړي او راښکلي یو سړی موړي نو هغه د مایدې د پاسه پراته هغه خوراک د مایدې د پاسه او کله چې مایده تش او خوراک وته وره دا مایده ډایرکټ جذب کوي دا بیا بار نه پریدي نه هغه پای د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ګیډي ته تلی واغه ډایرکټ اعظم کړي نو هغه تعالی ته غوتو منډلاو الټه کولی چې دا پای زرا وغورځوم ځکه دا د کهانت نه او د دم او د تعویذ نه ماته میلاو شوی او دا په هغه وخت کې چې په دور جاهلیت کې به زما غلام کول دا سي حلال کار نه نو هغه پای واپس را غورځول چا وته وی دا سکه ابوبکر صدیق وی دا خو دې پای راکړی دی او هغه پای چې حرام دی ناجایز دا غي خوراک او ما کړی دین دا پای زه واپس الټه کوم را غورځوم الهغه طریقه دا نه ده چې دا پای ته داسې راوغورځئ طریقې دا ده چې اوبه پسې ډېرې وڅښه چې تا جام پیس کړي او 3 جامه پسې اوبه وڅښه چې کله تا دا ګېډه د اوبو ډکه کړه او ستا دا مایده د اوبو نه راډکه شوه او دا مایده دې په اوبو کې ودرېده د هغې نه وروسته تالو ته ګوته ومنډه دا پای به په خپله راځي راغورځېږي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ګېډه ډکه کړه د اوبو نه او مایده یې ډکه کړه د اوبو نه او تالو ته یې ګوته ومنډله
او هغه پي او هغه اوبه هر څه راوغورځول. چاته تاسو کې ابوبکر صدیق دا دې څه وکړو؟ څه غلک پي ګلاس کې پیاله وغیرہ کې کنډول کې پي دا لیک پي دې صدوره مسله خو نه دا تا خو په خطای باندې سکریو نو دا تاول راوغورځول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی دا خو صرف تالو ته ګوته منډل او پي راوغورځولو کپدی پي راوغورځولو کې زما دا روح راوته د غټي ګوتې نه را روانې دی زما په خله راوته بیا هم ما دا پي راوغورځول لیکن دا ما آخرت ته نه پرېښودل ځکه چې د هغې سیله ما ته په دنیا کې داسې سخته میلاویږي چې د هغې سیله به ما ته آخرت کې څنګه میلاویږي. نو دا د څه د وجې نه؟ د حرام کمایۍ د وجې نه، د حرام خوراک د وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ځان باندې دونه سخته تېره کړه او ځان یې داسې سختې له ورکو خو څه یې ونه کړو آخرت ته ګېډه د حرامو نه ډکه ونړه چې آخرت ته ګېډه د حرامو نه ډکه وړی وی او الله وله بیا په هغې باندې سزا ورکولی د هغې د وجې نه هغه پیسو وکړو په وخت باندې راوغورځول او په وخت باندې چې دی نو الټه یې کړو. نو ځان د حرامو نه ساتل پکار دي چې ځان د حرامو نه چورلټ ختم کړی شي چې هسې نه چې ما ورته حرام وکړو